بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو مینوالو، دا محل چې دی زه په پیر کلي کې موجود یم. تاسو ته به دا لږ وضاحت زه کوم چې یو 2 ورځې مخکې کم په سوشل میډیا باندې دا خبره چلیدله چې یاره 3 غیر مذهبه عیسایان چې هغه پیر کلي ته راغلي او دلته کې په پیر کلي په مین روډ باندې چې کوم مسجد دی ابوبکر په نوم باندې دغه مسجد دی چې هغې ته دغه 3 کسان راغلي وو. په دغه حواله زموږ سره مولوي صاحب ناست دی چې په دې مسجد کې چې دی امامت ورکوي. دلته بل زموږ یو ورور حکیم صاحب هغه هم موجود دی. د دغې واقعې په حواله باندې د دوی نه لږه پوښتنه کوو. دغه خبره ډېره زیاته چلیږي په سوشل میډیا هم د اخباراتو کې هم رالل چې دغه کسان څنګه راغلي وو، د دوی ورسره څنګه تعلق جوړ شو او دوی هغه څنګه مطمئنه کړل، دوی څنګه مطمئنه کړل او نور به تفصیل به قاري صاحب موږ ته ووایي. قاري صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو د دین تقریبا 3 کاله مخکې یو مشر دغه کسو هغه دغه شان اسلام قبول کړی دلته راغلی و. زموږ د دې حکیم صاحب سره دلته کې ناست و. حکیم صاحب ما ته وویل زه ډېر خوشحاله شوم. موږ والا دلته کې جومات کې بیا څه چنده وکړه، کپړې مپړې والا ایزار دا والا برابر کړو، هغو ته هغه برابر کړه او ویوړه. بیا تقریبا کال بعد بیا راغی، د هغه سره بیا هغه زوی ورسره یو ورسره وراره و، دا کسان ورسره هم رالو. هغه مونږ ولیدل، هغه وایي چې دا زما هغه بچي دي، دوی ما الحمدلله اسلام قبول کړی دی. هغه ولیدلو، مونږ هم ډېر خوشحاله شوم الحمدلله چې الله پاک چې دي د همیشه د جهنم د عذاب نه بچ کړو. بیا پرون بل ورځ هغه 2 هلکانو د هغه مشر سړي هغه یو زوی او یو وراره هغه ورسره او یو ورسره بل ملګری و او 3 کسان مزید هغو نور راوستل او د حکیم صاحب سره ملاقات وکړو. حکیم صاحب ما ته ټلیفون وکړو چې بھائی راشه، ډېر د خوشحالۍ مقام دی، زور عالم د مټې نه. ما هغو سره ملاقات وکړو، لاس مې میلاو کړو. بیا هغو ما تپوس وکړو، نو هغوی چې داسې دا کسان چې دي د اسلام کې داخلېدو غواړي، زما د خوشحالۍ انتها نه وه. بهرحال ما هغو ته اول مې ورته واز نصیحت وکړو چې اسلام داسې یو مذهب دی، تاسو الله رب العزت صرف د دې کلمې ویلو سره به تاسو د همیشه دغه جهنم د اور د دغه نه بچ کړي. هغو ته خیر ما ټول دغه پوه مې کړو. بیا مې حکیم صاحب ته وویل چې د دې دپاره د غسل دغه وکړه. حکیم صاحب د الله خوشحاله کړي 3 غونډۍ د اوبو ګرمو دغه وکړو، انتظام وکړو او ما هغو ته د غسل طریقه وښوله چې زموږ په دې غسل کې دا 3 فرایض دي، دا دې طریقې سره به غسل وکړئ. او الحمدلله هغو غسل وکړو. د ماښام لمانځه نه مخکې هغو غسلونه وکړو. ماښام مونځ څنګه جمع وشوه، ما کسان ته چې تاسو کښېنئ، ډېر د خوشحالۍ مقام دی. کسان ټول کښېناستو، الله یې خوشحاله کړي. هغه وکړو، انتظار وکړو. کسان بهر نه چې دننه رالو، دا وکړو ما چې دغه شانتې دا کسان رالو او دوی اسلام قبلوي او تاسو ټول چې دی له بیا مبارکباد ورکوي او د دې د مخ کتل په دې ټیم کې چې دی دا ډېر غټ ثواب دی، ځکه چې الله رب العزت فرمایي الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفور رحیم. چا چې توبه وویسته، ایمان کې داخل شو، تېر شوي دغه نه راوکړو، الله رب العزت وایي زه د ده دا ګناهونه چې د توبه قبلومه او د ده عمل توبه قبلول پرېږده وه چې د هغو هغه تېر شوي کوم څومره ګناهونه دي، هغو شرک کړلی، کفر کړلی، څه چې کړي دي هغه الله رب العزت وایي زه په نیکو کې بدلومه. دا د الله ډېر احسان او دغه دی. نو ما وایي دې ټایم کې دا خلک چې دي د دې مخ ته کتلو ته دې کې هم ثواب دی. دغه دی تاسو دې سره ملاقات وکړئ، دغه ورسره وکړئ، مبارکباد وله ورکړئ، دغه وله ورکړئ. الحمدلله هغه کسان رالو، ما ورته کلمه ووایي، اول کلمه ویل کلمه شهادت ورته ووایي. الحمدلله او اسلام قبول شو. موږ اول ورسره ځو، ما ملاقات وکړو. بیا د کسان زما د محلې تمام خلک هغو ورسره مالي تعاون هم وکړو او مبارکباد یې وله هم وکړو. ډېر زیات خوشحاله وو. موږ د ټوله محله زیاته خوشحاله وو. ماشومان ورته راغونډ شي، دغه جومات تقریبا نیم نه زیات ډک و. قاري صاحب هسې خلک لږ شک وړي چې یاره داسې خلک دی چې ته فراډ یې کوو، دوکه یې کوله، داسې ستاسو په نظر سوچ کې څه خبره وه؟ یاره جي په هغه ټایم کې خو یقین وکړه زموږ ما د خوشحالۍ انتها نه وه. ما ته دغه طرف ته زما اړو بالکل دغه نه و، ځکه چې هغو ما مخکې مطمئنه کړو. هغو ته ما خبره وکړه چې بھائی تاسو کو داسې د مسلمانانو سره هغه په لالچ په دغه باندې دخ کېږئ. او دا مې ورته هم وویې چې لکه الکاسب حبیب الله، الله چې دی محنتي چې دی هغه د الله دوست دی. تاسو به دا نه کوئ چې د مسلمانانو نه به چندې او دا کوئ، بلکې تاسو ښه ځوانان یئ
ځان له څنګه مخکې تاسو مزدوري کوله دغه شان مزدوري کول. نو زما خو بالکل په زړه په دا کې یو دا کیم دا ګمان کې دغه خبره نه وه چې یاره دی به لکه دې څه دغه کوي یا غیره. بهرحال ما خپل یو خوشحالي وه دغه الحمدلله الله ماله دغه راکو توفیق راکو چې ما هغو ته کلمه وویې او الحمدلله زما دا هغه شپه مې څومره په خوشحالۍ کې وتې وه هغه سبانۍ ورځ مې څومره په خوشحالۍ کې وتلي وه. ډېر الله احسان و په ما باندې او زه الله ډېر زیات شکرګزار او دغه مو پوه شوې چې په دغه باندې. مولوي صاحب د دوی هسې څه پراپر ځای معلومه ځکه چې که دا مخکې کس راغلی او خو به تاسو ته ځای ښولی چې یاره موږ د دې ځای وو او موږ دلته کې زموږ سره نور داسې چې دي هغه هم په دغه مذهب کې دي نو دا راتګ چې د هغه ځای نه دوی دلته کې کو په څه مقصد یې کړی و ځکه چې هلته مو ډېر غټ علما ناست دي مساجد دي ډېر غټ علما دي. دا چې اصلي کې ما خو زما سره خو د هغو دومره تعاون نه و ما خو کوم تعاون چې هغو سره خپل اول مخکې کړی و کپړو بیزار هغه لیدلی و بار زیات زموږ د حکیم صاحب سره د هغو زیات دغه و. حکیم صاحب یاسم ماشاءالله داسې دغه انسان دی مهمان نواز انسان دی داسې دغه کسي هغه بیا ډېر زیات دغه کوي او دی بیا د حد نه تیر شي چې یاره دا دې پورې چې لکه حکیم صاحب دومره هغو سره دغه هغو باندې ډوډۍ خورولي چایونه بسکلي لا کړلي خو لکه دې ځان له دومره خوشحاله و چې هلکه زمونږ شو کې مونږ مسلمانان یو مونږ وایو چې یو کس د دغه نه بچ شي د جهنم د اور نه بچ شي د دې نه خوشحالي بله څه خبره ده. نو حکیم صاحب هم په دې خوشحالۍ کې د هغو نور څه دغه تفتیش نه دی کړی. حال به ته ما دین ته تپوس وکړو تاسو د کوم ځای نه راغلي یو موږ فیض آباد منګورې نه راغلي یو بیا ورته ما شو کې ما پنجاب ډېر زیات لیدلی دی نو ما تاسو پنجاب کې د کوم ځای د سرګودۍ د کوم ځای وایي نه موږ د پینډۍ نه نو دغه صرف موږ معلومات دي دغه وکړو او بهرحال لکه صحیح تحقیقات موږ دا وکړو دغه زموږ غلطي ده بهرحال جو لکه زما سره حکیم صاحب موجود دی چې دا خلک څنګه راغله او دوی سره څنګه میلاو شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه چې تاسو راغلئ او یو د خوشحالۍ خبره وه د دې مشر چې کوم عبدالله په نوم باندې یادېږي سپین ږیری دی هغه په اول ځل راغی زه خو په خپل دواخانه کې ناست وم نو په اول ځل چې کله هغه راغی 3 کاله یا 4 کاله مخکې نو هغه وایي چې یاره زه مسلمان شوی یم او ما ته په دې کلي کې چا ته ښوولی اوس والله عالم ما ته پته نشته ځکه میلمه و وایي چې په ده پسې لاړ شه او د سره کښېنه دی به دې خدمت کوي. نو دغه ځای کې راغی کښېناست هغه ټایم وخت سره سره ډوډۍ وغیره چای چې وپې ما وکړو بیا جومات کې قاري صاحب ته وینا وکړه نو د هغه سره هغه ښه کول چې څومره وه قاري صاحب تاسو ته بیان کړو زموږ محلې والا الحمدلله او ماشاءالله ډېر ښه دي د هغه سره خپل مکمل تعاون وکړو. نو د هغه تعاون په سلسله کې هغه کال په کال دلته کې راځي یا سپین ږیری او بهرحال زمونږ خو مسلمانان یو کلمه ویل الحمدلله او هغه نوی زمونږ دین ته راننوتی و نو د هغه سره به اشارې په توګه باندې موږ تعلق استوار کړو د هغه سره یې ښه وکړو. نو اوس دننه موږ ته نور معلومات نشته چې آیا هغه په فیض آباد کې په کوم ځای کې اوسېږي خو دغه خبره ده چې زه د فیض آباد یم او زما 14 تنه کډه ده او الحمدلله موږ ټول مشرف په اسلام شو. اول دی یوازې و بیا د وی چېرې ما کوشش وکړو موږ ټول مسلمانان شو. نو بیا بل کال خپل دغه زوی او وراره هم راوستو چېرې دا مسلمانان شوي دي کوم چې بله ورځ دا 3 کسان ناوستي وو دا د ده رشته دارانو دا د دې یو چېرته ملګری او دا 2 رشته دارانو د غلکانو دغه وینا وه مولوي صاحب له په خپل نوم باندې نوم کېښو دغه هلک وایي چې زمونږ دوست دی او موږ مذهب ته راوړو او باقاعده مولوي صاحب ښه کنوینس کړو چې یاره که تاسو څه د مالي یا د دنیاوي جاهو دپاره تاسو دغه کوئ موږ به سره هسې تعاون وکړو خیر دی خو لکه اسلام ته داخلېدل اسان دي خو له دې نه وتل بیا ګران دي او یا چا زور یا زبردستي یا تاسو ته څه مشکلات دي نو موږ به سره خیر دی مرسته وکړو خو هغه وایي چې نه یاره موږ په دې خپل دغه کې نور پریشان یو موږ صرف سکون دپاره چې موږ د خپل تره دې زامنو ته وکتل چې یاره دا په سکون کې دي د دې او ورځې شپې ښې تېرېږي دي په آرام باندې خوب کوي څه ټینشن یا څه غم فکر څه ورسره نشته موږ هم دا غواړو چې موږ داسې ژوند تېر کړو لهذا موږ د دې دپاره اسلام قبلو او زمونږ دا کم مشر چې دی نو هغه موږ ته وینا وکړه چې تاسو پیر کلي ته لاړ شئ دا خلک چې کم دي دا زمونږ سره ښه کوي تعاون کوي نو لکه هم د دې په محله کې تاسو اسلام راوړئ مذهب
قبول کوي نو دی بس تاسو سره تعاون وکړي نو په هغه سلسله کې دی دلته راغلی لکه اصل کې مسله بنیادي دغه وه چې د تعاون په توګه راغلی و. ټیک دی جی. کتونکو تاسو خبرې واورېدې چې حکیم صاحب مقصد د خبرې دا ده چې کم 3 کاله 2 کاله مخکې کم بابا راغلی هغه اسلام قبول کړی نو هغوی د دوی سره رابطه شته لکه تګ راتګ شته چې کال کې یو پیرې راځي او دوی سره د خپل وس دس مطابق چې دی هغه په دې جومات کې چې دی چانده کوي. زه چې په دې کوم ځای کې موجود یم دا هم ابوبکر مسجد دی او په دې لپاسه یو مدرسه ده او قاري صاحب چې دی ماشومانو ته چې دی هغه سبق ورکوي. خو د دوی دړه هغه خوشحالي په هغه وخت کې دومره وه چې د هغوی نور تصدیق اپله نه دی کړی چې یاره دا خلک څوک دي او څوک نه دي خو د اسلام نوم چې دی نه خو معتبر نوم دی او د هغې دپاره چې دی نو موږ خو ټول چې دی قربان یو ځکه چې یو سړی اسلام راوړي او هغه زموږ په دین کې داخلېږي نو د هغې دپاره موږ جاني مالي هر څیز ته چې دی هغه تیار یو. اوس دغه کم خلک چې دی نو هغه خو د دې ځای نه بس کلمې ووې او دو کنوینس هم کړو او هغې ته د خپل وس مطابق چې دی چاندې هم ورکړې. هغه خلک لاړل الله دې وکړي چې په دغه دین مضبوط خلک وخیږي او د دغه خپل دین خدمت وکړي. خو د دې حده پورې موږ د دوی خواله رالو چې یاره د دوی سره ناسو او د دوی سره کمې خبرې کړو هغه هم تاسو سره مخامخ شوې. قاري صاحب هم موجود دی زما دغه ورور حکیم صاحب چې دی هغه هم موجود دی. تاسو سره ټولې دغه خبرې چې دی هغه وکړلې چې هغه خلک چې وو هغه د فیض آبادو خو نور دوی داسې اډرس اخیستی نه دی زباني چې کوم هغه دوی ته ویلي دي نو زباني هغه د فیض آباد منګوره یاده کړې ده چې یاره موږ د فیض آباد منګورو نه د ټلیفون نمبر نشته خو کم دوی چې د زړه جذبه خپله ښکاره کړې ده او د خوشحالۍ اظهار یې کړی دی چې یاره زمونږ د نبي دین ته چې دی دغه خلک چې دی غیر مذهبه راواوړي نو د دې نه بله غټه خوشحالي نشته. الله دې وکړي چې هغوی په دغه دین قایم دایم وساتلی شي او الله دې زموږ اتفاق اتحاد نصیب کړي. د بل پروګرامه پورې ما خپل قربا رحیم خان له اجازت راکوي. د الله په امان.